ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدلهما ما وليانهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناسين فدلهما بغرور ذاق الشجرة بدلهما سوتهما وتفقا يسقان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سورة الأعراف مکی سورت دے پا ترتیب کے نمبر دے رستو دا سورة الانعام نا او پا نزول دا سورتونو کے 39 نمبر دے نازل شوی دے رستو دا سورت سواد نا. دا دی سورت دا مخ کے سر ربط اور تعلق دا مخ کی سورت پاخر کی ذکر وشا ان اللہ سریع العقاب اللہ ډیر زر سزا ورکون کی دے. نو پا دی سورت کے با داغی نمونی ذکر کئی چی اللہ چاہتا عذاب ورکڑے ہو. یا مخ کی صورت کے دلائل عقلیہ ذکر شو پا توحید باندے نو دی صورت کی دلائل نقلیہ پا توحید باندے ذکر کیا. یا مخ کی صورت کے شپگ عقبات ستہ شپگ امتحانات ذکر شو ہر مبلغ دا پارا نو دی صورت کی دا شپگ مبلغین تذکرہ کیا. یا دا مخ کی صورت آخر کی ذکر وشا انہو لغفور الرحیم نو دلتا بدا اللہ دا مہربانے نمونی ذکر کیا. یا مخ کی صورت کی رد شرک اعتقادی او پیلی ہوا نو دی صورت کی بم رد شرک اعتقادی او رد شرک پیلی کیا. آغا کمی خبری دی چی پا دی صورت کی دی او نور صورتونو کی پا دی ترتیب سر نشتا. دی صورت کی ذکر دا لباس شوی دے. دی صورت کی سلور کرتا یا بنی آدم خطاب شوی دے. دی صورت کی ذکر دا اعراف والاو دے. دی صورت کی تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شوی دا. دی صورت کی دا قرآن باز آداب ذکر شوی دی. دی صورت کی دا مشرکین و حال بیان کرے چاہیب پا بربندوان تواب کاؤ. دارنگی پا دی صورت کی ذکر دا بلعم بن باغورا شوی دے. داود صورت بیان دا دریو مسائلو دا داواو خلاصہ دا چی گوری ار مرگر یادی کی دا کم صورتونو خلاصہ و داوا آسانی. دا دی صورت داوا درے مسئلی دی. صورت الاعراف کے سو مسئلی درے مسئلے. یو مسئلہ تسلی دا مبلغ تا. یو مسئلہ صدا تسلی پی جانے گا اور مبلغ جو تو دین بیانی تبلیغ کئی دعوت کار کئی خلقو تا اللہ پیغامات رسی دا مبلغ ہوئی. نو دا پارا تسلی ہے جتا بڑا نتنگے حالات پا دے کے راضی ربا سندان ساتے کلبا دا پل گزارم راضی. اس پا پختو کیوں رسی دے اولا مسئلہ سشوا دویم مسئلہ پا کدا بیانی اتباع دا ما انزلو کے اللہ چی سرالی گری نو آگے پس لار شے. اتباع دا سو کے دا ما انزلو کے. او دریم مسئلہ بیان دا توحید و رد دا شرکو کے. اسو اشاواس اولا مسئلہ تسلی مبلغ تا. دویم مسئلہ اتباع دا ما انزلو کے. اور دریم مسئلہ بیان دا توحید و رد دا شرکو کے. دریم مسئلہ یادی شوی اس و دا وقت کی دا خود دعوی شوا اس پا دی باندے واقعات تی. اولا مسئلہ تسلی دا کنا نو پدی باندې د صورت په آخر کې تفصیلی واقعہ د موسی علیہ السلام ذکر کړي
موسی علیہ السلام ته وګوره کنه لا دنیا ته راغلی نه دی د فرعون چړې ورته تېرېږي نو هلته په ماشوموالي امتحان نو بیا دی خو هغه قبطي یې چې ووژلو په موسی علیہ السلام دعوه وشوه نو بیا موسی علیہ السلام مدین ته لاړو هلته بیا 10 کاله هلته وه بیا چې راغی بیا د فرعون سره مقابله بیا د جادوګرو سره مقابله نو بیا پکې سامری را پیدا شوی یاره نو بیا دې بني اسرائیلو ګړبړ راواغسته خبره تسلی شوه که نه شوه وګوره موسی قدم په قدم مصیبتونه ړې نو تنګ کړې تړه مه تنګوه اوله مسله څه وه په دې به کومه واقعه ذکر کوي د موسی علیه السلام دویمه مسله څه وه اتباع د ما انزله وکړې الله چې څه وایي هغه ومنې په دې به واقعه ذکر کوي د ابلیس او د ملائکو الله حکم کو سجده وکړي آدم علیہ السلام ته ملائکو حکم ومنو ابلیس کو نه منو په دې به دا کیسه دا واقعه ذکر کوي دویمه مسله څه ده په دې به واقعه کومه ذکر کوي چې ابلیس اتباع د ما انزله ونکا او ملائکو اتباع وکا دریمه مسله کومه ده پدې به څلور واقعات ذکر کوي پدې به وګوره نوح علیہ السلام دا مسله بیانوي چې یا قوم اعبدوا الله وګوره هود علیہ السلام دا مسله بیانوي وګوره صالح علیہ السلام دا مسله بیانوي او وګوره شعیب علیہ السلام دا مسله بیانوي کم کم انبیاء نوح علیہ السلام هود علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام دا به څوک ووري چې ودرېږي ووایي ها جی یو ته نه وایي شاباس که بیا وویم تاسو به ستړي یې زه خو دمه یم حافظ صاحب دې صورت کې درې مسالې بیانوي اول مسله تسلی مبالغه ده دویمه مسله اتباع د ما انزله وکړي په هغې باندې تفصیلي واقعات د موسی علیه السلام ذکر کوي او دریمه مسله بیان د توحید او رد د شرک په دې باندې څلورو انبیاو مسله د نوح علیه السلام د صالح علیه السلام د هود علیه السلام د شعیب علیه السلام ماشاءالله بل ملګری پاکستان ناصر صاحب دې صورت درې مسلې بیانې دې مسله دا تسلی مبلغ ایو تفصیلي واقعه د موسی علیه السلام باندې ترتیب کړو او سره روح او دیمه دعوه سمدا نو هغه دا اتباع ما انزله هغه باندې څنګه واقعه اتباع او اتباع دې ناکام او دیمه مسله توحید مسله بیانې او رد شرک وکړي هغه باندې د صدور انبیاء علیهم السلام واقعات د نوح علیه السلام هود علیه السلام شعیب علیه السلام ماشاءالله ماشاءالله زه ډېر خوند نه کوي ها ټول ته یاد شو کنه خو اورولې نشي تاسو سوار لسل منی کړی او په دې قران پوښې دا وګوره یار په خوا به وی چې سوار لسل لسل منی کړی کنه قران ته بنی نږدې کیږي الف لام میم صاد الله بوئیږي په معنا د دې حروفو کتاب عظیم شان کتاب دی انزل الیکا نازل شوی دی تاسو ته اے پیغمبره دا عظیم شان کتاب تا نازل شوی دی دا تعریف د کتاب او دو فواید د کتاب او یو ادب ذکر کړي کتاب عظیم شان کتاب نازل شوی دی تا فلا یکن فی صدرک حرج ندی پسینستا کې تنگسیا د دې د بیان دا کتاب د بیان د پار نازل شوی دی د دې په تبلیغ کې با تکلیفونه راځي نو صبر کوا نو زړه متنګوا لتنذر به دې د پار چې په دې ير ورکه او اهل ایمان ته او اهل کفر ته و ذکرا او دا یاداش دی دا خاص دی اهل ایمان پورې زګه فائدہ د دین مؤمنان اخلي و ذکر للمؤمنین دا اوله مسله واړه تنگوا دویمه مسله دریم آیت کې ذکر کړي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا تابعداریو کې ما دا آسا چې نازل شوی تاسو ته طرف درب تاسو نه که وحی جلی او که وحی خفیه
ولا تتبعوا من دونه او تابعداري مکوي سوا د الله نه اولیاء د نور مددګارانو د الله نه علاوه بل چاته را مدد شچغه موای قلیلا ما تذکرون او اکثرهم سر قلیلا هم یو طرف ته لیکيغا چې ډیر لګ اغه دي چې تاسو نصیحت حاصله وي وکم من قريه استخويب دنیوي وکم من قريه او ډیر دغه کلو والنا مکذبه اهلکناها مونږه هلاک کړیو دی لرا فجاءها نراغ وتزمو عذاب بیاتن په وخت د شپې کې وهم قائلون یا دی وینکیو وینا د شرک لرا یا وهم قائلون دی قیلوله کوونکیو آرام کوونکیو په وخت د غرمې کې د غرمې د روړې نه بعد یو 15 منټه املاسی د کول ته قیلوله ویخه بعض کس ماسپخین سبلی مازیگر را پاسی وی قیلوله می کولا پاغین وی کینوله می کولا کینوله نه دون او د قیلوله نی ښا او دام په دې غرض سره چې مال تاجدو کې را پاسې دل اسانی فما كان دعواهم نو پر یاد د دی چې کله راغی دی له عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دی ویلو انا كنا ظالمین یقینا مونږ ظالمان یو فلنسالن الذين بس خامخام بتپوس کو د هغه کسانو نه چې پیغمبران و ترالی گلی شوی دي د امتونو نه ولنسالن المرسلین د پیغمبرانو هم تپوس کو هغه مخکې ذکر شوی یوم یجمع الله الرسل کې فلنقصن علیهم بخامخا بیانو په دی باندې د علم سرا او نیو مون غایب والوزن یومئذ الحق طول د اعمالو پرز د قیامت حق دی اعمال بتریلی شي ته دا بسنګ ته دی خو جسم نشتا دا خو اعراض دی مړنو ته ته لیکل ته چې الله وی طول د اعمالو حق دی بس الله پوجو کار پوجا کنه د وګي خطیب سے وایو یو بدخته په کارونو کې چیرنه کې یو بجلی په تارونو کې څنګه دا بجلی تارونه کې بچیر چارنه کې ښا والوزن چې سمې بیا خو خیر دی دا ساره سه معاویه دلته چې ټرک والا خیال نو کړی تارونه شلولي بیا 3 غنټې دا غریب لګیا ا ټرک والا سره راخته بیا خو هغه ته د ټیکوم به راته هو ابا راضی ان شاء الله کنه ټیکی کو والوزن يومئذ الحق والوزن طول د اعمالو یومئذ الحق پدغرس حق دی اے دنیا کې الله موږ داسې سونه راوخل کنا چې ګوره جسم نشته او تللی شي الګا دا 15 غنټې شپږ غنټې درس وشو دا یو جی بی شو د دې درس د دې आवाज د دې جسم او دا تول نشو یاره بدن کې حرارت د تبدا ټمپریچر د جبه لاندې ترمامیټر کې خو دا الګا دونه ټمپریچر دی 103 دا 102 دا 99 دی د خو جسم نو الګا دونه هوا مو گاډي کې واچولا د هوا خو جسم نو الله له مشکل دي سړیا والوزن يومئذ الحق او وزن بد صحیح په اعمالم کیږي د عملونو بم کیږي د عاملینو بم کیږي فمن ثقلت موازینه اغه سوچ درون شو تول د عملونو داغه فاولائک هم المفلحون دا کسان به کامیاب او دا عمل با دا تول بدرنیږي په اخلاص سره ومن خفت موازینه اغه سوکا چې سپوک شو تول د عملونو دا باغ کسانی چې تاوان کې چولی خپل ځانونه بما كانوا بآياتنا يظلمون په سبب د اغه چې دې زمون پایتونه باندې ظلم کوم ولقد مكنناكم في الارض یقینا مونږه زیدر کړو تاسو ته پزمکه کې الله زمکه کې مې زیدر کړی کم زیدر کړی الله مونږ ته پزمکه کې زیرا کړی دی نو بیا وجعلنا لكم فيها معائش ګرځولې مې دي ګرځولې دي مونږه تاسو لپاره کې معائش اسباب د گزاران د جون تیرولو اسباب دي یاره دا یو شغل دی ګوره تجارت تا د زندگی تیرولو اسباب دي کنه تجارت او دکانداری او کاروبار او روزگار نور رازق زمونږ الله دی دا کو جون په دې نه تیرې یاره کنه کور بکټ کې ناز کې وجه رازق الله دی کور کټ کې بتنګ شي دا اسباب د زندگی ته الله را لګری دي خو قلیلا ما تشکرون قلیلا ډیر لگا ما تشکرون تاسو شکر کوئ ډیر لږ شکر کوئ
ولقد خلقناکم ثم صورناکم دی کې د آدم بابا د پیدایش تذکرہ دا او بیا وګدا واقعیا ذکر کوي چې الله پاک ابلیس او ملائکو ته وی د آدم بابا په طرف باندې سجده وکي بیا سو شو او دا دلته لیک تفصیل سره ذکر کوي ان شاء الله سبانی درس کې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اے پاک پروردگار اعظم دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي دا سونه مسلمانان نارینه او زنانه دلته دې درس ترازی ربا کمرګری اغه نور ملکونو کې دې درس کې شریکی اے پاک پروردگار دا ټولو جوړې د خیر ټکه کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې تمام مسلمانانو روزي په خپل دربار کې قبول او منظور کړي عبادت قبول کړي رب مونږ ته دا درس آسان کړي رب اے رب مونږ ته دا درس آسان کړي رب مونږ ته دې علم د دې فهم د دې برکات را نصیب کی برحمتک یا رحم